محترم ورونو ما یو آیات کریمه ستاسو حضور کی تلاوت کړي کې الله جل شانو فرمایي چې هر سړی بمري او ټول خلق به د دنیا نزي خود خلقو په مرګونو کې فرق دی نو الله جل شانو فرمایي واوري ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات هغه خلق چې هغه زما په لار کې الله جل شانو فرمایي د الله په لار کې مړ شلو هغه ته د الله جل شانه په لار کې مرګ راغی د جهاد په لار کې ورته مرګ راغی هغه ته د دین په لار کې مرګ راغی د کلمې د پاره جنگي د قران د پاره جنگي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ د پاره جنگي د الله جل شانه د وحدانیت د پاره جنگي د الله جل شانه اعلان فرمایي ولا تقولوا او اے انسانانو موایي لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې دا شهید کړي شي ملک کړي شي فی سبیل الله دا الله په لار کې الله څو ورته نه وي اموات الله جل شانو فرمایي مړه به ورته نه وي سوچ کوی آیات کریمه تا الله جل شانو د دې سړي د پاره جګړه کوي چې هغه څوک چې زما په لار کې شهید شو مل شو دته به څه نه وي دته به مړ نه وي الله جل شانو فرمایي زه پې خفه کېږم الله جل شانو مزید فرمایي مخکې زبل احیاء دغه خلق الله جل شانو فرمایي دی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن دا غوی ژوند ستاسو عقل دا غوی د جن ادراک نشي کولی تاسو نه پوهېږئ چې څنګه ژوندي دي سوچ کوه څوک چې الله جل شانه په لاره کې مړ شو شهید شو نو هغه ته به مړم نه وي هغه ته به څه وي شهیده دغه پلان کې شهید دا پلان کې شهیده ولې الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې غیرت کړي ولې دغه سړي دغه ښځې د الله جل شانه په دین باندې غیرت کړي نو الله جل شانه غیرتي ذات ته هم په غیرت کوي لکه مثلا تا ته یو بچی ډېر ګران دی مثال بتاو او ته خلکو ته ووایې چې دته به ورې دا بدرنګ نوم نه اخلئ دته به ښایسته نوم اخلئ دته به مزیدار نوم اخلئ دا په ښایسته لقبونو صفتونو باندې یادوئ ځکه زه په ده باندې خفه کېږم دا بچی په بچو کې زما خدمت کوي دا زما د پیزار خیال ساتي زما د روټۍ د اوبو خیال ساتي زما د بیماری د ډاکټر خیال ساتي دا به په بد نوم باندې نه دی زه پې خفه کېږم نو بلا تشبیه الله جل شانو فرمایي چې زما په لاره کې څوک شهیدان شو هغوی ته مرګ راغی مړه به ورته نه وي د عام مړو غوندې بل احیاء دي خو ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو ته پته نشته په یو جنګ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام شهیدان شو چې شهیدان شو نو الله جل شانو هغوی ته دومره عزت ورکړه دومره اکرام یې ورکړه چې الله جل شانه د خپل ځان سره خوا کې هغوی ته بنګلې تیارې کړلې کې ما یلیق بشان یو په هغې کې ګرځېږي را ګرځېږي نو هغوی چې دا خپل عزت ولیده چې الله تا خو موږ ته ډېر عزت راکړه ډېر اکرام دې راکړه ډېر دې ونازولو الله د جنت طعامونه دي د جنت زندگی ده په جنت کې موږ ګرځو را ګرځو یاره په یو شهادت خو الله تا موږ ته ډېر عزت راکړه الله جل شانه ورته فرمایي څم خوښ دی وایې زما بندګانو وی الله زموږ نه چې کم مسلمانان رونه پاتې دي او لا شهیدان شوي نه دي او د دین دپاره تکلیفونه تیروي الله هغوی ته زموږ سلام ورسوه او بیا ورته زموږ دا پیغام ورسوه چې ستاسو ورونه چې شهیدان شوي دي ډېر خوشحاله دي الله جل شانه آیات کریمه لازم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بیا الله جل شانو فرمایي اے هغه کسانو باندې دا ګمان مکوئ چې د الله په لاره کې شهیدان شوي دي د مړو دوی مړه نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم يرزقون دا الله جل شانه په نیز باندې دي ته رزق ورکولی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهیدانو ته الله جل شانه یو ښایسته محل جوړ کړی په دنیا کې ته څنګه روح والوته او شهید شو ډایرکټ به د روح هغې بنګلې ته رسېږي او هغوی ته روټۍ ورکولی کېږي بل احیاء عند ربهم یرزقون دغه خلک ژوندي دي دا مړه نه دي د الله په نیز باندې دوی ته
سحر او ماخام او پر وخت کې جنت رزق ملاوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت حمزه سید الشهدا په دنیا کې د شهیدانو سردار دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر غیرت کړی دی. یو چې د ایمان راوړو د اسلام ښکارا شو، اسلام الله جل شانه د په ایمان باندې مضبوط ک، او یو چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نه الله جل شانه اسلام مضبوط ک، دین ښکارا ک. د حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد په ورځ باندې په جنگ کې شهید شو، او وحشي ورته وی وحشي د بیرست ایمان راوړ رضی الله تعالی عنہ دی وخت مسلمان نه دی د شهید ک. خپل لیک ورته ویل چې ځا حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد د جنگ په ورځ باندې ابراوزی بستا دا کار دی، د بل چا سره د کار نشتا. وحشي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زمام دا کارو، زما د مسلمانانو سره ذاتی دشمنی نه و، خو ما د خپل آزادېدو دپاره حمزه رضی الله تعالی عنہ ټارګټ کړ. داسې به ورته په یو ناو کې پټېدم، په بل ځای کې به پټېدم. وای حمزه رضی الله تعالی عنہ ازمري په شان دي جنګېږي. څوک چې ورته د احد په ورځ باندې په مخه باندې راځي دا حمزه رضی الله تعالی عنہ ته سر وی او مخې ته روان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د کلمې د لړوالي دپاره جنګېږي. وای ما موقع لاندې کړله. حمزه رضی الله تعالی عنہ ما ته مخ ده، ما ته خیال نه دی، خپل دشمن سره په مقابله کې دی، او وای ما د دې دپاره یو زهر آلوده یو غټه نیزه جوړه کړې وه. نیزه داسې د تورې عمره اوږده خو ډېره درنۍ، دا مخکینی سر انتهایی درجه تیری د چړې غوندې. وای ما دا نیزه د ده دپاره خاص جوړه کړې وه، او وای زه په دې ویشتلو کې انتهایی مهارت ما لاره. وای ما په ده باندې نیزه ور خوشې کړه او ډایرکټ په دې نوم باندې مې ویشت. وای ما خپله ولیدل چې دا زما نیزه دا د حمزه رضی الله تعالی عنہ د نوم نه ووته ملا طرف ته. حمزه رضی الله تعالی عنہ په دې دوران کې مې ولیدم، په دې دوران کې جنګېږي خو شهید شو د نیزې د ګزار د وجې نه. نو کافرانو ته چې کله په ګوتو ورغی حمزه رضی الله تعالی عنہ د بدر په جنگ کې د ډېره کارنامه کړې وه، ډېره بهادري کړې وه. د دې لپاره کافرانو غوښتل چې دا خامخا شهید کی او اسلام بګینی کمزور شي د هغوی په ګمان او په زعم باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحمزة اسد الله و اسد رسوله. حمزه خدا الله او رسول الله سلام ازمره دی. برحال د اسلام دا ازمره په دې ورځ باندې شهید شو. نو کافرانو ته په ګوتو باندې ورل، کافرانو ورسره څه وکړل؟ د ده نه یې غوږونه غوڅ کړل، پوزه یې غوڅه کړه، د ده نه یې شونډې غوڅې کړلې، د ده سینه یې وڅیرله، د ده زړه مبارک یې راویسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې نه خبر شو خپل ترې ولیده، ډېر خفه شو، ډېر په ژړا شو، ډېر خفګان یې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه دا د ده کشری تره دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس ترونه دي، په دې کې دو ایمان راوړی، د نور ایمان نه راوړی. کومو دو چې ایمان راوړی، یو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دی، یو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ. بهرحال محترمو د اسلام د عظیم سپاهی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای رور دا چې شهید شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا سید الشهدا به درته وی، د شهیدانو سردار به ورته وی، دا عام شهید نه دی. نو اوس چې څوک وایي چې سید الشهدا به دا به څوک د شهیدانو سردار؟ د قیامت په ورځ باندې به د شهیدانو مشر دا څوک حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشری تره دا لقب یې ګټلی. زمارونو صحابو قربانیانې ورکړي دي، د شهادت تمناګانې کړي دي. او یاد ساتئ چا چې د شهادت تمنا ونه کړله دا سړی به ګوره منافق مري، دا به منافق مري، منافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې جهاد ونه کړ، من لم یغزو، چا چې جهاد ونه کړ ولم یحدث به نفسه او په زړه کې د جهاد جذبم نه وه، مات على شعبة من النفاق واورا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی چې دی دا د منافقت په یو مرګ په یو شاخ کې مړ شو. ګوره
نه د جهاد کو توره دی راوچته کړه د کافرانو خلاف د الله د دین د لوړوالي دپاره دې توره راوچته نه کړه پیسې دې استعمال نه کړلې د الله د دین دپاره زخمي نه شولې د الله دین دپاره دې خپې پولې نه شولې خپله دا ګرمه بستره دی د الله د دین دپاره پرې نه ښوده مسلمانان او مړ شولې او په زړه کې دې دا جذبه هم نشته چې نن به زه ځم جهاد ته د کافرانو خلاف به جنګېږم سبا به ځم خپل بچی به تیاروم خپل رونه به تیاروم مسلمانان به د دې مشن دپاره تیاروم داسې سوچ او فکر هم دې نشته نو رسول الله صلی الله فرمایي منافق مړ شولې او د منافقانو په باره کې قرآن عظیم الشان اعلان کړی دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل شانو فرمایي اے عام مسلمانانو واورئ منافقان چې دي د ټولو نه به په لاندې طبقه د جهنم کې پراته او څوک به اخلاص کی الله جل شانو فرمای ولن تجد له نصيرا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم اے مسلمانانو د دې د پاره به څوک یار مددگار د دې سپارشي به تاسو د دې څوک مرګره به پیدا نه کوي چې د الله جل شانو د عذاب نه د منافقان راوواسي زمارونو د چام چې د جهاد جذبه په زړه کې نشته پیدا کوي پر کافر سره خان مسلمانانو سره به جهادونه نه کوي د کافرو سره به جهاد کې کافر پسې به تور راوباسي کافر پسې به ټوپک او تمانچه راوباسي البته هغه مسلمان چې هغه د کافرو مرګرتیا کوي د کافرو سره د کفر په مخ کې کېدو کې د اسلام خلاف په دې مشن کې شامل دی دغه مسلمان حکم چې دام د کافر دی دا به هم به قتل کړي تیار ساتئ ځینې مسلمانان په کافرانو باندې کلک ولاړ دي د هغوی د فوجونو سره یو ځای ولاړ دي نو دغه مسلمانان چې دي ګوره بیا دوی هم په دې حکم کې شاملېږي دا به توبه وباسي د کافر سره د حربي کافر چې نه دا هم کافر سره تجارت هم کولی شي د هغوی سره چې دی ګاونډیتوب هم کولی شي هغه سره کاروبار هم کولی شي هغه سره خرید و فروخت کولی شي د هغوی سالن روټۍ دا خوړلی شي هغه ته چې کله راغی وږی د میلمستۍ ورسره کولی شي هغه کره اوبه نشته دی اوبه ورکولی شي روټۍ ورکره نشته روټۍ ورکولی شي داسې نه ده چې نامې کافر ګوري او بس ډز پې وباسه نه نه داسې نه ده حربي کافر چې ستا د اسلام خلاف راوچت شو د هغه سره بیا جهاد فرض دی دا په مسلمانانو سړو باندې دوی به بیا جهاد کوي او کله چې جهاد پرېښودلی شو د مارو بیا به څه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلم چې جهاد پرېښوده نو بیا به کافران په تاسو باندې حملې کوي داسې حمله به کوي داسې به در باندې راځي لکه څوک چې وږو خلکو ته میلمستیا وکړي او ښایسته درستخان دی او په دې باندې میوې هم کېدي او غوښې هم کېدي او قسمه قسم طعامونه کېدي او دې وږو میلمنو ته وایي چې راځئ لکه روټۍ تیاره ده نو دا میلمانه به څومره په تیزۍ سره دې دسترخوان ته ځان را رسوي یو به د بل نه مخکې کېږي نو دغه رنګې چې کله جهاد مسلمانانو پرېښوده د مرګ نه یره پیدا شوله نو بیا به کافران دغه رنګې دعوت نورو کافرانو ته ورکوي راځئ په افغانستان کې جهاد دی ورته به وایي راځئ په افغانستان باندې حمله کوو راځئ په پاکستان باندې حمله کوو راځئ په فلسطین باندې حمله کوو نن دې د فلسطین حال وګوره مسلمانان څومره ډېر دي داسې مسلمانان ملکونه شته چې اټمي طاقتونه دي ورسره اټم بمونه یو بم نه په سلګونو اټمي بمونه دي ورسره مضبوط داسې میزایل ورسره شته چې هغوی د علاقې نه ډایرکټ اسرائیلو ته رسي داسې وسایل ورسره شته چې هغوی وررسي خو څه مسلمان د هغه مسلمان دفاع نه کوي ولې جهاد پاتې شوی دی او د مرګ نه یره ده او د مال سره مینه او محبت دی د مارونو اوس یو سړی دی ابه جنګیږي او د الله په لاره کې به مړ شي خو هغه به شهید نه نیت به برابرې یوازې او یوازې د قرآن دپاره د رسول الله سلم دپاره د الله دپاره او د شریعت او د دین د کلمې د لوړوالي دپاره به جنګیږي بیا به تا ته دغه مرتبه د شهادت حاصلیږي یقینا یو صحابي رسول الله سلم ته راغی غالبا ابو موسی اشعري رضی الله عنه دی ورته د الله رسوله ما ته خبر راکړه یو سړی د دې دپاره جنګیږي چې خپله پهلواني ښکاره کړي
او دا مړ شو آیا دا به شهیدی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه، دا به شهید نه. دا الله رسول ما ته خبر راکا، یو سړی د خپل قوم د پاره جنگيږي، د جبې د پاره جنگيږي، د خپل صرف د خپل قوم د پاره، د الله د کلمې د لوړوالي د پاره نه جنگيږي، د قران د نفاذ د پاره نه جنگيږي، د دې د پاره نه جنگيږي چې قران حکومت زما په ملک کې راشي، د خپل ژبې د پاره د قوم د پاره جنگيږي، دا شهید دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه، دا شهید نه دی. یاد ساتئ هغه څوک چې ردی د پاره جنگيږي چې ماته زړور خلک وای یا زما قوم چې دی دوی جنگ ته وتی راځه تم ور سره وځه، د خپل ژبې د پاره جنگيږي، نه دا سړی شهید نه دی. دته شهید نشي ویلې. شهید څوک دی؟ هغه څوک چې د الله جل شانه د کلمې د لوړوالي د پاره جنگيږي، دا مړ شو، دا شهید دی. او چې ژوندی دی دا غازی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف دی، من سأل الله الشهادة بصدق، وای چا چې د الله جل شانه د شهادت وغوښته خو بصدق، د زړه په اخلاص سره، نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشي. الله جل شانه با د مرتبه د شهیدانو ورکی، اگر که په خپل بستر، په خپل کټ کې، په خپل کمره کې، په خپل کور کې مړولې شي. اوس دا سړی دی او که ښځه ده، د الله جل شانه نه روح دعا کوي، یا الله ستا د کلمې د لوړوالي د پاره ما ته شهادت راکا، الله ما مجاهد کا، الله د قرآن د حفاظت د پاره ما قبول کا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ د حفاظت د پاره ما قبول کا، د کلمې د لوړوالي د پاره الله ما قبول کا، ستا په لاره کې مې قبول کا. او د ارادې هم شته دی او د سوچ هم دا دی چې موقره له زه به وځم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغه الله منازل الشهداء، الله به ورته په قیامت کې د شهیدانو درجې ورکی، د هغوی مرتبه به ورکی، د هغوی سره به یو ځای پاسئ جنت ته به داخل کی. وان مات علی فراشه، اگر که په خپله بستره باندې ولې دا سړی او دا ښځه مړه نه شول. په سوچ کوه موتا به خپل ګریوان کې سر ښکته کړو چې زما او ستا دغه اسلامي جذبه، جهادي جذبه دا څومره پاتې ده. موتا د الله جل شانه نه کله شهادت غوښتی دی او که غوښتی هم نه دی، نه موتا خو بزدل او شهادت نه غواړو، ولې مړه بې وخته به مړه شو. یاد ساتئ الله جل شانه منافقانو ته څه فرمایي؟ یدرککم الموت، اے منافقانو، منافقان به مرګ لاندې کوي، ولو کنتم فی تدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، که تاسو چرته په مضبوطو قلاګانو کې الله جل شانه فرمایي پټ شئ او مضبوطی قلاګانې اوسپنیزې رضان نه تاوې کوي، فولادي قلاګانې، نو ام مرګ به درته در رسیږي. زمارونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ که چرته مرګ دا صرف او صرف په جهاد کې او په توره باندې راتللې، نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ الله جل شانه دی مسلمانانو ته د قدرت یو نښه پرېښې ده. والله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې مقابلې کړي دي چې ذهن ورته حیرانېږي. ما خپله خیبر لایبرري ورته وي په خیبر بازار کې، دلته زه ورغلی وم، زما څه کتاب د افتا دپاره په کار و، ما مفتي ګوهرلي صاحب سره افتا کوله، یو څه کتاب چې دی دا زما په کار و، غالبا تکافل کې شرعي حیثیت، دا بیمه چې ورته وي د دې شرعي حیثیت څه شی دی، بیمه جایز ده که ناجایز ده، که جایز ده په کومو طریقو باندې، که ناجایز ده په کومو اصولو باندې. نو دا کتاب نه ملاوي، دلته زه ورغلم، ډېر ګران یې راته راکړ. نو هلته ما یو کتاب راواغسته د خالد ابن لیکلی انګریز دی او د دنیا عظیم سپاه سالاران، د کتاب غالبا د قصیدوم دی او په اردو کې دا اصل لیکل شوی، په انګلیش کې دی خو اردو ته ترجمه شوی. د دې کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په څوم اول که په څوم لمبر کې لیکلی دی چې دام د اسلام یو عظیم سپاه سالار، یو جنگي سپاه سالار تیر شوی. ګوره کافرانم د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې دی داغه د شجاعت او داغه د جهاد، داغه زړه د ورتیا، داغه چې اسلام ته کومې قربانیانې ورکړي او کوم جنګونه کړي، کافرانم داغې قایل دي. دا ځینې پښتانه وایي خالد ابن ولید رضی الله عنہ چې دی دا پښتون و، ټیک شوه، په غیرت کې بالکل پښتون و، په زړه ورتیا کې بالکل پښتون و،
خو ګوره نور ژبه د هغه عربي ده، هغه عربي نسل دی، قریشي دی. دا تاسو ته چا ویلي چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا پښتون نو ښه که ته وې نه نه موږ چې ورته کومه پښتو ویو چې ګینې د هغه ژبه پښتو وه، ژبه یې پښتو نه وه. که ته وې چې د غیرت او د حماست او د زړورتیا د وجې نه ورته پښتون ویمه بیا ټیک ده. خو نه، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پښتون نه دی، هغه سوچه عربي نسل دی. زما وروڼو د داسې جنګونه کړي د اسلام دپاره، داسې جنګونه شته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه سره 10 کسان دی او اخوا کافران زر دی او د په حمله کړې ده. داسې جنګونه شته چې دشمن لښکر چې دی څه د 1,20,000 دی او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه سره صرف 10,000 مسلمانان دي. جنگ کړی دی، جنگ یې ګټلی. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه جهادي ژوند دا مطالعه کوي، تاسو ته به پته ولګي. په سر باندې به د ویښته ودرېږي، بیهوشي به در باندې راشي، پرکالي به در باندې راشي چې اسلام د پاله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا څومره قرباني نه ورکړي. بلکې ځینې د کافرانو بادشاهان او پهلوانان دوی به صرف د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لیدلو ته راغلل، راغی ملاقات به ورسره وکړو، ورته به وایي څه خالدي رضی الله تعالی عنه وایي او زه خالد تعالی عنه. هغه به چې ورته لاندې باندې ولیدل، دا خو نه د قد نه انتهایی درجه لوړ دی. هغه به چې کله د بدن مطالعه کړه، د عقیده به مطالعه کړله چېرې ده کې دا قوت، دا طاقت، دا زړورتیا د کومې خوا نه راغلې ده. نو هغوی ته پته ولګېده چې دوی یو الله مني، دوی یو پیغمبر مني، دوی یو قرآن مني او دغه پیغمبر دوی ته د زړورتیا درس ورکړی دی. دوی د مرګ نه وروسته یو بله زندګي مني، دوی شهادت ته داسې خوشحالېږي لکه تږی د 10 ورځو تږی چې یخې اوبه یخ شربت هغه ته میلاو شي. دوی د مرګ نه وروسته بله زندګي مني، د هغې دپاره تیاری پکار دی. دوی چې مړه شي د مرګ نه ورته د ژوند نه ورته مرګ خوښ دی، نو هغه کافر به لاس ورکوي ماتم اسلام زم مسلمانېږم. د ده په لیدلو باندې به کافران مسلمانېدل. خو دا چې کله وفات کېږي د بستره باندې پروت دی او ډېر جاړي، خپل ملګري ورته راله، بچي ورته راله، وایي خالد رضی الله تعالی عنه تا خو پلان کې جنګ کړی دی، دا جنګونه دي کړي دي، دلته دې چې اسلام ته فتح نصیب کړي، دلته دې مسلمانانو ته فتح نصیب کړي، جاړې ولې؟ د څه نه یېرېږي؟ ته خو الله جل شانه ته ډاډه روانې، ته غازي، ته مجاهد یې، ولې جاړې؟ یاره وایي جاړم په دې باندې چې دومره جهادونه مې وکړه، دومره جهادونه مې وکړله او دا د نن په خپله بستره باندې ما ته مرګ راځي، کاشکې چې زه شهید شوی وی. او دا بدن مبارکې داسې غوټې غوټې و چې په د بدن 1 انچ ځای داسې خالي نه و چې په هغې باندې د تورې د نیزې د غشي ګزار نه یې خوړلی. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بدن دا هر ځای کې لګېدلی و، داسې ټوټه ټوټه شوی و د الله جل شانه د دین دپاره. ولې چې الله جل شانه ورته مقدر کړې وه چې ته به خپله بستره باندې وفات کېږي، په خپله بستره باندې وفات شو خالد ابن ولید رضی الله عنه. نو خبره مې دا کوله چې ګورې که د دې نه تېرېږي، که زه چېرته د کافرانو خلاف جهاد ته ووتمه نو زه به ګورې مړ شمه. نه دا خبره د ستا کمزورې ده. کله چې ستا مرګ مقدري نو هغه به ګورې تا ته بستره کې م راځي، هغه به ته په ښایسته په لوکس ګاډي کې ناستې هم مرګ به درته راځي، هغه به ته ایسي کمره کې ناستې هم مرګ به درته راځي، هغه به ته د بچو سره روټۍ ته ناستې هم مرګ به درته راځي، هغه به ته د دوستانو سره پروګرامونو ته تللی مرګ به درته راځي. مرګ مو تا پسې لګېدلی دی، د مرګ فرشتې ته الله جل شانه لیست حواله کړی دی، هغه خبرې ختمې دي، د هغې دپاره تیاری پکار دی. د مرګ نه یره مه کوه، د مرګ دپاره تیاری وکړه. تیاری مثلا سیلاب را روان دی، مضبوط سیلاب، او تا ته ښکاري هغه دی هغه بنګلې م لاندې کړله، هغه دی هغه کور م لاندې که، د پلانکي بابا ځمکه یې ورانه کړله، د پلانکي بابا بچي چې دي دی م ویوړل. ته ورته ګورې یو غټ او یو اوچت سیلاب را روان دی او هغه را روان دی او د دنیا نسل او انسانان تباه کوي. نو تا ته وایم ته به دلته ورته څملي چې مه کوه چې راشي چې مام ختم کړي او که نه د دې د بچاو لارې به ته لټې که نه. هلکه سیلاب را روان دی، ورځې شپې پکې شته، خو دې دپاره ته کښتۍ تیاره که، د دې دپاره لامبو یاده که، د دې نه د تیښتې د دې نه د تیښتې اسباب برابر که چې په کومه لار باندې به دې وځمه، کوم ملک ته به ځمه، کوم علاقې ته به ځمه،
دا بچی دا به په څه طریقه باندې وړم دغه اوزار برابر کا نو مرګ هم چې دی د دې نه یره مه کوه پر دې مرګ دپاره ځان تیار کا. دا حاجی محمد امین صاحب چې دی زمونږ ستاسو په علاقه کې دا ډېر لوی سړی تېر شوی دا د الله ولی و بزرګ دا وایي لاړه د سوات نواب ورته وایي سوات باباجي هلته لاړه چې هلته لاړه نو هغه ځان ته یاره قبر جوړ کړی و او ډېر مزېدار ښایسته قبر یې جوړ کړی و. وایي دا دې څه جوړ کړي دي راځه وایي زما قبر وګوره لاندې ورکو شوی دی محمد امین حاجي صاحب رحمه الله دا هم ورسره دی وایي ښه دي کړي دي خو یاد ساته نواب صاحب خان صاحب قبر ځان ته مه جوړوه د قبر دپاره ځان جوړ کا خبره پوهېږي لکه قبر که ستا هر څومره ښکلی دی او ماربل او ټایلونه پکې لګېدلي دي او په ښایسته یخه علاقه کې دی او په یخه ځمکه کې دی په قیمتي ځمکه کې دی د ښار په ځمکه کې دی نو فایده نه لري ولې د قبر دپاره دی ځان نه دی تیار کړی نو د قبر دپاره به وروره ځان تیارې ځان. ابو دردار رضی الله تعالی عنه چې دی د کره میلمانه ورغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی نو چې میلمانه ورغلل ملګري د سره شپه راله ملګري وایي چې اوس به موږ ته طعامونه راځي او ناشنا روټۍ به راځي نو کله چې روټۍ راله ډېره ساده روټۍ ده عامه ساده روټۍ ده ملګري وایي زه خیر دی شپه به انشاءالله برابره شپئ اوزار به ښایسته راځي او بسترې او کټونه به پالنګونه به کله چې بستره راغلله نو ډېره کمزوري بستره ډېره شکېدلې بستره او هر یو کس ته صرف بس یو تورشک راغی چې ځان ته وغوړي او نه څادر شته او نه بالښتونه شته نو دې طلحه دی ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته دا ملګري وایي چې ای د رسول الله سلم صحابي وایي تا روټۍ څه کړله تا سره خو ډېرې پیسې وي وایي دا روټۍ او دا پیسې وایي زمونږ یو بل کور دی هلته م لیږلي دا ملګري وایي زه د ده به چېرته ښار کې ښایسته کور یې هلته به یې لیږلي ښه وایي دا بسترې دې څه کړې ستا خو ښکلي اسباب وو موږ ته خو بسترې مزېدارې خوندورې نه وي وایي بسترې هم چې دی موږ یو بل کور دی ښایسته کور دی اعلی کور دی او هغې ته م لیږلي دي وایي ښه دا کور دی چېرته دی ابو دردا تعالی عنه پوه شو چې زما دا ملګري په دې کنایاتو باندې نه پوهېږي صفا ورته وایي په آخرت کې په جنت کې د الله جل شانه سره زمونږ یو کور دی هلته ما پیسې م لیږلي دي هلته ما طعامونه م لیږلي دي په تمه یمه ورځم به او هلته ما بسترې م لیږلي دي انشاءالله هلته به پکې څملو نو زما ورونو د مرګ دپاره به ځان تیارې د مرګ نه یریږه مه د مرګ نه منډې مه وه والله څه چې زما او ستا دپاره مقدري همقسې به کېږي یا لکه په تقدیر باندې خو ایمان لرو که نه نو چې په تقدیر باندې ایمان لري الله جل شانه به یو وخت لیکلی چې را پلانکې سړی دا به په پلانکې ځمکه کې په پلانکې وخت کې په پلانکې ورځ دا به مړه کېږي د هغې نه به معمولي مخکې وروستو نه شي الله جل شانه فرمایي لکل امة اجل د هر یو سړي د هر یو انسان دا یو ډلې دپاره مرګ مقرر دی فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کله چې د مرګ نیټه اجل راشي نه یو ساعت مخکې کېږي او نه وروسته کېږي عین په خپل وخت به درته چې دی مرګ راځي زما ورونو ما خبره دا کوله الله جل شانه دې موږ تاسو ټولو ته شهادت نصیب کړي او د الله جل شانه د دین دپاره د قرآن دپاره د اسلام دپاره داسې نه چې موت ته مړه شو خو ګوره د بېدینۍ په لاره کې داسې نه چې موت ته مړه شو خو عقیده م ګوره ورانوي داسې نه چې مړه شو خو ګوره د ځمکې دپاره نه مرګ چې درته راغی او د الله جل شانه په لاره کې بس د دې نه عظیمه سرمایه بیا نشته بلکل نشته یاد ساتئ کله چې څوک مړ شي نو ځینې خلک به څه تمنا کوي ځینې به څه تمنا کوي وایي دا شهید چې کله دته شهادت میلاو شي نو دا به دوباره دنیا ته د تلو تمنا کوي او څه به وایي الله بیا مې بوز او بیا مې شهید کا الله بیا مې بوز او بیا مې شهید کا یو واقعه به درته دې پورې هم رایاده شوله دغه رنګې د احد دا جنګ چې وشو دې کې اویا مسلمانان د مسلمانانو سرداران د رسول الله سلام صحابه دا شهیدان شو په دې کې یو صحابي شهید شو او د عمر نه لږ پوخ دی
جابر عبد الله رضی الله تعالی عنہ جابر رضی الله تعالی عنہ پلار عبد الله نوم دی دم شهید شو د دنم چې کافرانو پوزم وسکړه وګونه هم دې وسکړه بلکې د خدا تمنا کړې و چې الله سبب د دشمن سره مقابله الله ما د یو زړور دو ظالم کافر سره واړه چې په ما باندې گزارونه کوي زه پاغه باندې گزارونه کوم والله اخره کې کافر د توفیق ورکړه چې په ما باندې حمله وکړي او ما شهید کې ستاد دین د پاره او یا الله بیا داسې وکړه چې زمانه کافران زما پوزه غوڅه کی زما غوګونه غوڅ کی زما شونډې غوڅ کی او د قیامت په ورځ باندې مې ته ځان ته ودرې په آخرت کې مې ته ځان ته ودرې او ران تپوسو کې چې اے عبدالله ستا غوګونه څه شو اے عبدالله ستا پوزه څه شوه اے عبدالله ستا دا شونډې ولې کټ شوي دي او الله زه درته ووایم چې ستا د دین دپاره زما پوزه کټ شوې الله ستا د دین دپاره زما غوږونه کټ شوي الله ستا د دین دپاره زما شونډې کټ شوي دي همدغه رنګ یو د کافر سره مقابله راغله یو بل باندې گزارونه کوي کافر ته الله جل شانو غلبه ورکړه عبد الله رضی الله تعالی عنہ باندې سخت درین ظالمانه گزار وکړو پزمکه باندې پریوته شهید شو کافران راغله د دنه پوزه غوڅ کړه وګونه ته غوڅ کړه شونډې ته غوڅ کړه مسلیک عربي کې بدرنګ ته وایي شکل ورته د دې په زعم باندې بدرنګ خدای الله جل شانه په مقام کې د شکل نورم خيسته شو دغه رنګي جابر رضی الله تعالی عنہ د بچي د در شهادت نورسته په سو مورز باندې دغه رنګ ناس دي سوچ کې تلې دي خپه دي دغه رنګ ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه سلام په واچو اے جابر رضی الله تعالی عنہ اے زما امتی ولی خپای وای د الله رسوله یو خو می پلار وفات شو شهید شو هغه پس هم خپایم زکه زما پلار دی او بل دا چې ډېرې لوڼې پریښې ځان نه وروسته بچي پریښې دي د هغوی کفالت ما ته را په غاړه شو او بل دریم دا د الله رسوله ډېر قرضدار وفات شوی دی د الله رسوله دومره پیسې نشته دی الله چې د الله رسوله چې قرضونه ختم کړم ورته وایي ښه پلار پسې خپایم وای آو د الله رسوله ډېر پسې خپایم وای واوره ما ته الله جل شانه خبر را کړی دی زه الله جل شانه د دې خبرې نه خبر کړی ما کله چې ستا پلار شهید شو الله جل شانه ځان ته ودراو ورته وایي اے عبد الله رضی الله تعالی عنہ ما ته راغلی او الله جل شانه تا ته راغلم د څه دپاره دې قرباني ورکړه الله ستا د دین دپاره مې قرباني ورکړه ستا د قرآن ستا د نبي دپاره مې قرباني ورکړله خوایا او اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي و الله جل شانه چې د هر چا سره خبرې کړي دي سره د حجاب یې کړي او ستا پلار سره الله جل شانه بغیر د حجابونو نه ملاو شو او ورته وایي اے عبد الله رضی الله تعالی عنہ څه ارمان دې شته شابه زما باندې ما ته ووایه څه ارمان دې چې هم درته پوره کړم وایي ستا پلار الله جل شانه ته وایي چې زما ربا اے الله جل شانه اے د عرش مالکا زما دغه یو تمنا ده اے تاسو څه تمنا وکړئ په جنت کې به بنگلي غواړي جنت الفردوس اعلی مقام به غواړي خپل بچی به غواړي ښځه به غواړي حورې به غواړي نه عبد الله رضی الله تعالی عنہ داسې تمنا کوي اے الله جل شانه ما دنیا ته ولېږه الله جل شانه فرمایي دنیا کې څه کې ته خو راغلی کامیاب راغلی د دین سره راغلی زه درنه خوشحاله یم ستا پیغمبر ستا نه خوشحاله دی ولې دنیا کې بیا څه کې زما بنده یا الله وایي د شهادت ما ته دومره خوند او مزه راکړې ده بیا مې ولېږه چې بیا شهید شم بیا مې ولېږه چې بیا شهید شم بیا مې ولېږه چې بیا شهید شم الله جل شانه ورته فرمایي نه 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 بس یو ځل تا ته مرګ راغلی یو ځل زما د دین دپاره شهید شوی او بیا دې نه لیږم چې بیا شهید شي دغه تمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره روان دي و ځینې خلک د جهاد نه پاتې کیږي او وایي کاش الله چې زه ستا په لاره کې شهید شم بیا ژوندی شم دا څوک فرمایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا شهید شم الله بیا ژوندی شم بیا شهید شم بیا الله جل شانه ژوندی شم او بیا شهید شم د زمارونو بزدل مرګ به د الله جل شانه نه غواړو د الله جل شانه نه به د غیرت مرګ غواړو ان شاء الله د شهادت مرګ به غواړو او د شهادت لپاره دعا کول دا مستحب دي دا سنت طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنہ د ورزان د لپاره د شهادت سوال کاو یو مرګره ور سره ناست واجبه خبره خدا ده وای ته اوسېږي په مدینه منوره کې او د الله جل شانه نه شهادت غواړي
عمر تعالی عنہ ورته په مسکا شو وایي چې الله جل شانه زما د پاره شهادت مقدر کړی الله جل شانه به ما په مدینه منوره کې شهید کړي. کومه دعا به کوله؟ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. عمر تعالی عنہ به اکثر فرمایل اے الله جل شانه ما تستا په لاره کې شهادت را نصیب کا، واجعل موتی فی بلد نبیک، او زما مرګ چې الله زما روح چې اخلي ګوره د رسول الله سلام په کلی کې په مدینه منوره کې واخله. نو دا دعا به چې کوله مرګرو به ورپورې مسکا کوله وایي ځکه مدینه منوره دا خو دارالامن دی، دلته جهاد کومه دی؟ دلته خو جهاد نشته چې ته پکې شهید شي. همغه الله جل شانه عمر رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي په محراب کې شهید کو، شهادت یې ورته راوسته. نو شهادت دپاره ارزو تمنا کول دا مستحب عمل دی زمارونو، او دا د ثواب کار دی. السلام علیکم مفتی صاحب، روزه حج سره سوال یو مولا ویلی دی د غسل نه بعد او دس نشته، نو که د غسل دپاره تا او دس کړی وو د غسل نه مخکې، نو هماغه اودس بیا کافي دی، دویم اودس ته ضرورت نشته. خو که چېرته تا د غسل نه مخکې اودس نه و کړی نو ګورې بیا به د غسل نه وروستو اودس کې ښه. یو مور پلار یو جینۍ چاته په زور نکاح کړي، جینۍ راضي نه چې زما نکاح قبوله ده یا دا نکاح کېږي که نه. هغه جینۍ چې بالغ یې که نه او بلوغ ته رسیدلی د روجو او د منځونو قابل دا به فرض شوي، او هغه خپل پلار یا خپل رور یا خپل نیکه بغیر د اجازت نه په نکاح چاته ورکړله، خو دا جینۍ راضي نه ده، دا چغې وایي چې دغه ځای زما خوښ نه دی، دته به مې نه ورکوئ، د دغه نکاح نه ده شوي. کومه پورې چې دا جینۍ راضي شوي نه دا نکاح نه ده شوي، که سل نکاحګانې مو ورته وتړي د نجلۍ نکاح نه ده شوي، دا ځای په اسلام کې نشته، دا د ګناه کار به نه کوي. ښه چې جینۍ راضي نه ده هغه د زړه نه چغې وایي چې ما ته دا ځای قبول نه دی قبول نه دی، او ته وایې نه تا ته قبول دی تا ته قبول دی. د الله جل شانه د نکاح اختیار دغې جینۍ ته ورکړی دی چې د چا سره یې خوښی جینۍ به هم داسې نه کوي چې لوپران لوچکان په ګوري، صالح خلک دې وګوري، داسې نه چې د مور او پلار دپاره داسې ځای خوښ نه کړي چې د مور او پلار دپاره شرم وي. بهتره دا ده چې جینۍ د مور او پلار خبره ومني، د هغوی په خوښه باندې نکاح وکړي. خو مسله دا ده که چېرته د جینۍ خوښه نه وه نو نکاح نه کېږي، په یو صورت کې نه کېږي، نکاح شوې نه ده، نکاح فاسده او ختمه ده. دوی لیکلي دي چې دا یو ګیم دی په هغې باندې خلک پیسې ګټي که نه، نو هغه پیسې که چېرته په انعام کې تا ته درکوي، انعام نه دی انعام. مثلا اوس یو چا څوک راغی وویل چې هلکه یو 10 کسان راپاڅئ او منډه ووهئ دې بازاره پورې چې څوک مخکې ورسېده نو زه به ورته انعام ورکړم، په دې خبره باندې پوهېږئ، نو دا پروا نه کوي، دا جایز دی. نو که دې ګیم کې تا ته انعام درکوي، انعام باندې پوهېږئ چې یاره هلکه که چا ډېرې لمبرې جوړې کړي زموږ د کمپنۍ د خوا د ده ته دومره انعام ورکولی کېږي، بیا جایز دی. او که نه دا سود پیسې درکوي یا بله څه مسلې بیا دغه ګیم چې دی جایز نه دی. خو بهرګر د ګیمونو نه بهرحال ځان وساتئ، ځکه دا کافران چې دي د دوی نګراني کوي یا عقیدې هم خرابې نه کړي، او دغه رنګې د ذکر نه مباسي، د تلاوت نه مباسي، د منځونو نه مباسي، ځانونه ترې وساتئ، بهتره خبره ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.